شموس الفضل وأعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم وأنهج منهجهم واستنى بسنتهم ونحى نحوهم من أئمة المجتهدين والمفسرين والعلماء الربانيين والمبلغين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمین عزتمندو، زمونږ ټولو نه غټ فخر په اسلام باندې دی، او موږ مسلمانانو کې د ټولو نه غټ کمال چې کوم پروت دی هغه اسلام دی. کافر کو د ډېرو خوبونو ډک شي، خو هغه د مسلمان نوک تم نشي رسېدی تر څو چې دی اسلام کې نه داخل شي. نو د دې وجه نه موږ له اسلامي شاعر باندې فخر هم پکار دی، اور د هغه معلومات هم موږ له پکار دی. هغه سلسله کې زمونږ اسلامی کال چې کوم دی د 1 محرم نه شروع کیږي. 1 محرم دا 13 اتوار باندې، نو دغه نه 1 محرم نه د اسلامی کال شروع کیږي. او د اسلامی کال دا حساب کول او د یاد ساتل دا امت باندې فرض کفایي دی. مطلب دا کو په پوره امت کې داسې څوک پاتې نشو چې هغه ته د اسلامی تاریخ علم نه، ټول امت به ګناهګار، ټول امت به ګناهګار. دا داسې یو اول خدا اسلام د مذهب د ایمان د غیرت تقاضا ده چې زمون ملک کې ټول ترتیب دی په اسلامی تاریخونو وي، ولې موږ مسلمانان خو چې هغه نه ده، نو کم از کم زمون کوم دینی ادارې هغه خپل چې د چا خپل قابو کې خپل ادارې چې د هغه ارس اسلامی ترتیب سره. او زمونږ الحمدلله دارالعلوم کې خپل ترتیب کې کوشش دی چې زمونږ اسلامی تاریخ باندې ارسي. موږ د الکانو د سبق ریکارډ لیکي، د الکانو خرچه لیکي چې نن دارالعلوم کې دا خرچه شو دا شو، دا ټول ارس سره ل چا سره ول سلاړ دا ټول چې لیکل کېږي د اسلامی تاریخ په حساب سره لیکل کېږي. البته احتیاطاً وسره انګریزي تاریخ لیکل کېږي، خو هغه د لاندې لیکل کېږي، اول ورته اسلامی تاریخ بره لیکل شي. او بیا چې دا میاش ختم شي، نو الحمدلله زمونږ رجسټرو کې اسلامی میاش ختم شي. نو دې ته نو ګورو چې انګریزي ختم شي نو بیا به یکم شروع کوو، نه مونږ ګورو چې اسلامی ختم شو یکم واچو، کو انګریزي ختم نه لاندې وته انګریزي تاریخ واچو غچ اره و میاش چل. خپل شاګرد ته کو تاریخ لیکو چې د سبق ما په دې تاریخ وکړه، نو هغه تاریخ هم ورته موږ الحمدلله اسلامي چ. نو دا یو خبره ده د امت یو فریضه ده. او الله رب العزت اسلامی کا الله ډېر برتری ورکړي دا. اول خدا ما یو ځل سرسری بیان کړی وو چې اسلامی کال ابتدا څنګه وشو. اسی خو ګوري کنه دا میاشتې او دروازه دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دراتلو مخکې شروع شوی، د نور انبیو د آدم علیه السلام نه مخکې دا شروع شوی. دروازه د شپې بیا پاتې شو دا چې د هندوانو خپل یو ترتیب دی د کال او د میاشتو، د عیسایانو خپل یو ترتیب دی د کال او د میاشتو، د مسلمانانو خپل یو ترتیب دی د کال او د میاشتو. خو د مسلمانانو دا کوم ترتیب چي دی دا په د نور باندې غوړه دی. یو خو د غوړوالي وجه دا ده چې دا د مسلمانانو ایجاد دی، او د مسلمانانو چې کوم اوس وخت کې یو حق ډله ده د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د قران چې کوم تابعدار خلق دي د اغوی کال دی د اغوی میاشت. د غونډه اصلي وجه د غوړوالي دا
نورم پکې حکمتونه دي. یو پکې دا حکمت ته ګوره زمونږ د اسلامی کال چې کم دی ته دې تعلق سپوږمۍ سره دی او د دې انګريزانو دا کم عیسوي کال چې د دې تعلق شمسی یعنی نور سره د تاریخونو تعلق دا وخت تعلق دا نور سره خرونو بلا دوی د خپل کال انګريزانو خپل کال د عیسی علی السلام د پیدایش نه شروع کړي او اوسه پوری پکې خپل دی مخالف دي د دې چې دا غلط زینب څومره انګريزانو 500 نه زیاتو کتابونو د لیکل دي چې دی د تاریخ د بنیاد هم غلطي کړي خانو بیا رستو به سوي هغه ځان له خبره ده دي کې دینی حکمت څه ده چې زمونږ د اسلامی کال غوړه ده د عیسوي کال نه دینی حکمت پکې ده چې دا اسلام چې دی کنه دا د یو علاقي مذهب نه دی دا د یو کلی مذهب نه دی د یو جبه د یو قوم مذهب نه دی مخکې چې زمونږ نه څومره قومونه تیر شوي دي څومره امتونه تیر شوي هغه به یا یو قوم هغه قوم ته به نبی راغی دغه به خپل یو مسلک او یو مذهب به هغه به یو حد مقرر هغه به یو حد مقرر یو علاقه ورته مقرر و لکه مثلا د شعیب علی السلام کې وی و الی مدین اخاهم شعیبا مدین ته من شعیب ولګو و الی عاد اخاهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا هر یو قوم سره یو نبی یو قوم ته یو نبی یو قوم ته یو نبی مقرر خدا اسلام دا عالمگیر مذهب دی عالمگیر مطلب څه چې د دنیا ګډ ګډ کې به اوس صرف اسلامي بل به یو مذهب هم نه قبليږي او تر قیامت پورې به صرف دا یو مذهبي اوس چې تر قیامت پورې به دا یو مذهبي او صرف او د دنیا ګډ ګډ پورې به اوس د دې د قوانین بم د رب د اړخ نه داسې وزکیږي چې د دې ټولو د لپاره کافی شي د اغه د لپاره به د اغه مناسب وزکیدل د دې دور والا د لپاره به د دې مناسب وزکیږي ښا اوس د دنیا چې کومه ده د کوم خیال کړي دلته مثلا جولای د اگست ګرمي ده سو ملکونه داسې دي چې الته په دې ورځو کې ووري ها بیا چې دلته یخنی راشي سو ملکونه داسې دي هغه کې ګرمي راشي هغه کې ګرمي راشي لکه سودان ته مونتلیو دغه شان موريتانیا د هغه د موسم زمنګ نه 2 میاشتې بدل دي 2 میاشتې فرق دی اوس داسې ملکونه دي چې یورپ اړخته چې هغه زمنګ نه پشپګ میاشتو فاصله کې دي موسم اعتبار سره اوس کو چرتا دا اسلام د پاره شمسی کال مقرر کړی شوی نو د هغه ملکونو باندې با روزه چې په کوم موسم راتلا ټول عمر یو باقی موسم دا روزه باندې بدلیدا ځکه تاسو خیالو کې کنه جنوري دا په جمی کې دا کالو سر دا ټول عمر به جنوري جمی جون جولای دی ټول عمر جون جولای با ګرمي اوس کو مثلا روزه په یو ملک کې په ګرمه کې راغلي وي هغه په پکه ګرمه کې ولاړه وا شمسی کال د خوځینا قمری کال کې کمال دار چې د تعویږي خوځ تاسو د خپل عمر کې د ګرمه روزي مونږ ویلي د یخنۍ مونږ ویلي چا په کې ډبل د دوزله د ګرمۍ مونږ ویلي چا په کې دوزله د یخنۍ مونږ ویلي مطلب دا زمونږ د روزه په دې ټول کال په دې ټول موسمونو کې داسې تعویږي او کو داسې دا نه تعوی دي نو کوم علاقه کې چې یخنی دا یا روزي وړي دي نو هغه باندې به هر کال په اگر وزو کې روزي راتلي هغه ته به اسانه و او دا کوم علاقو کې چې په ګرمه کې روزي راتلي دوی ته بګرانه و دوی ته به ولې ګرانه و دوی ته بګرانه په دیوا چې روز به وګدا وګنا تاسو کو خیال کړی زمونږ आवाज ټیم د روز د 14 غنټو نه موړي روزو کې او دا سره روزو کې مونږ اومني ولې چې د 14 غنټو نه مرز وړي نو خدا سه نه وي نو بیا به یو علاقه ته بيخي سہولت په یو علاقه ته بيخي سختي وي او حالان کې دا خو علمگیر مذهب دی ټول عالم راګر کړی دی نو د دب ترتیب هم د علمگیری بل یو نقطه پکې مولانا ابراهیم دیوله سے علماء ته بیان کو هغه کې ویلو وی دی اسلام د قمری کال کې یو نقطه ده چې مسلمان به په هر حالت کې د دین د پاره تیاری
کو گرمی پی کو یخنی کو اور وری کی کو گلے وری کی کو سخت گرمی خلیت ساسی او کو د یخنی د الله سره رپی هر حالت کې نو د عقید وجنه الله دل هغه تاریخ او هغه ترتیبم قمری ورکا د قمری مطلب د اسلامی چې کم د سپوږمۍ والا ترتیب سره دی ورکا دی کې نقطه صدا دی کې د مسلمان باندې ټول مسلمانونو کې اعمال راځي د حج څه د حج دام پر پسې نه د زمون ولاړ دا کله سخت ګرمه کې راشي کله نرمه ګرمه کې راشي کله په جمی کې راشي دا حجم زمون روانه تاویږي زمونږ غټ اخترم تاویږي زمونږ روزم داسې تاویږي ټول سيزونونو کې د اعمال توفیق الله مونږ راکړي خو چې زمونږ د جمی وړ روزم مونږ نشو نو مونږ ته په د اوړي د سخت روزم اجر ملایي وجه صدا مونږ کو دقه روزه په مونږ په اوړي کې راغلي مونږ اوړي کې نه ولي رستو کېدو ته نه نو چې کم کس داسي نه هغه ته بیا دغه د سخت روزه اجر په نرم روزه ملاويږي خیر نو یو پکې دا نقطه ده اسلامي کال کې بل پکې ګوره دا نقطه ده چې دا شمسي دا نور چې د نور دی یو هيئت کې یو ککوړې ده دا ککوړې د سپوږمۍ په شان وړوکیږي غټیږي نه د نور دا ککوړې د نور دا ککوړې دا راخیږي راختو کې دی نیم نی خو اگر چې موږ پوره راختی نه چې پوره روخي چې ساري دی بیا ټول روز یو انداز کې یو ککوړي او دا سپوږمۍ چې دا شروع کې نه رہی بیا رو غټيږي بیا چې د سورلسمه او بنزلسمه شي بیا پوره خوګ مزیدار ککوړي ته جوړ شي پسړی خوګ لګي خبل وره چګوري ورته مازه کوي او بیا رو واپس را نه لکی دی کې سنوکتر د میاش کې دیر شروزی یا یو کم دیر شي اسلامی نو د دیر شي یو کم دیر کې د خلکو ته د میاش نه پته لګي د سپوږمۍ نه ورته پته لګي چې دا اوسم به اشاره ده د دویمه اشاره ده د دریمه اشاره ده بلکې دا میاش په خپل د الوی جنن دا تاریخ دته د غړې د موبایل د نوې ټکنالوژي ډوجت پاتې نشي بلا دا اسلام علمگیر مذهب دی نو چې علمگیر مذهب دی نو دا صرف د خاریه والا د پاره نه دی دا د باندو د پارم دی دا د غرونو د پارم دی دا د جزیرو د پارم دی په کوم ځای کې چې بجلی نشته التم الحمدلله اسلام رسیدلې دی کوم ځای کې چې نوې ټکنالوژي نشته کوم ځای کې چې غړې نشته التم الحمدلله اسلام رسیدلې دی اوس کو د دې شمسي ترتیب نو هغه خلکو بس کولې دغه دومره عجیبه حکمت نو د سپوږمۍ نه هغه خپل ټیم معلومه د استورونه لارم معلومه د سپوږمۍ خپل ترتیب معلومه چې نن دا تاریخ شو نن دا تاریخ شو د لومبه 10 شو د دویم شو د دریم شو اور د سره هغه مسلمان اروح کې تکل کې مچولي تړلې میاشتې هم نه دي لکه څنګه چې د انور دا تړلې میاشتې دي چې دا میاشت د 31 ده او دا د 29 دا 31 ده دا 30 ده دا 31 ده فروری پکې ده 28 29 تړلې خبره نه دي څنګه چې د شمسي دي نو مسلمان به هر میاش دی بدا ګورم پاغي بده طبيعل اجر ملاويږي مسلمان الله وی ساتل غواړي ایواز دې سپوږمۍ کې نه نور زینو کې اعمالو کې تاسو سوچو کې ټولو کې د مسلمان سره الله جل شانه عمده معاملہ کړی دا نو دې کې دا حکمتونه دي بلا دا سلور میاشت چې دا کومه محترمي دي دا د معزز میاشت چې ورته مونږ وایو اشهر حرم دغه میاشت د قمری ترتیب کې راځي اگر چې دا پیدا شوی د مخ کې نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخ کې دا اشهر حرم وي خو بیا چې کله صحابه د اسلامي کال د ترتیب شروع کونه هغه کې دا بیا دا سرام لې خد اسلامي کال د ترتیب یې څنګه شروع دا داسې چلو شو چې دی مسلمانانو چې کله ورو ډېرېدل او د دې لاس ته د خلافت راغی نو بیا بخامخه یو علاقه ته به حکم نامه لګل کېده په کاغذ باندې دا وخت له سره چې سرمن بوا یا به ارس کاغذ چو هغه چې به حکم نامه لیکله نو په هغه به تاریخ نو بیا ورو دوی هغه تاریخ هم واچو بیا د میاشتم چې دا کم محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا ټول میاشتم بیا لیکل شروع کړي خچ میاشتم په لیکل شروع کړي بیا ډېر زړه شي وشو چې یو حکم نامه براله پای کې بم ربیع الاول بل کله بل راله پای کې بم ربیع الاول پای کې بیا کې به د خو دی بیت المال کې
یا هغه بادشاہ چې کومه رجسټر هغه کې بیا به هغه کې مغالطه لګیدا چې دا د کم سن ده د کم کال ده. نو دی وجه نه ډیرو مسلمانانو بار بار سیدنا عمر رضی الله عنه ته د دې تقاضا وکړه چې د عمر رضی الله عنه زمانہ کې قیس او کسرا د ټول علاقه فتح شوی او ډیر لری لری پوری مسلمانانو لاس حکومتونه راغلي او خط او کتابت ترتیب ډیر زیات شروع شوی هاي کې د تاریخ انتهایی غټ ضرورت. نو عمر رضی الله عنه ته بار بار وی عمر رضی الله عنه غټ غټ صحابه ټول راجمع کړل کېنو چې د دې سغم کول غواړي اسوی کال خو موږ نشو برداشت کولی. موږ ته خو نبی رسول الله تعلیم دار کړی دی چې خپل اسلامي اصول باندې بجون تیراوي عیسایانو يهوديانو هندوانو د دې رسمونو د دې ترتیبونو نه بزان بچ ساته لری بسات اوسېږي دومره لری چې د دې اورم تاسو ته نخکاری په خوا بچ عام ماحول به تیار کې باندې اور لګونو ډېر لری په میلونو لری بخکاری ده وي دومره بد دي د طریقو تور طرز نظر اوسېږي. خو سوق خپل اسلامي کال و جوړ اسلامی کال جوړ کو د سنه تاریخ واچو ډیرو حضرات رای ورکړه چې یاره څنګه د عیسی علی السلام د پیدایش نه د داسې موږ د نبی رسول الله د پیدایش نه واچو. خو نور حضرات ته دوی چې نه اسلام د قربانو یو مذهب دی د دې د تاریخ ابتدا د داسې عمل نقول غواړي چې هغه همیشه مسلمان راويخي چې ست د داسې مسلک تابع چې هغه قرباني غواړي. بیا چاره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بواچ چا ورته داري ورکړه چې شب معراج د معراج په چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله ملاقات لته هغه مسلمانانو د پاره یو شاندار اعزاز او د فخر خبره وا چې دا غینه به شروع کو. خو عمر رضی الله عنه سره دا مونږ منله غالبا سیدنا عثمان رضی الله عنه رای داوا چې د هجرت نه به شروع کو. هجرت نه به ولې شروع کو؟ هجرت نه مزه شروع کو چې هجرت کې یو غټ پیغام دی چې ګوره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خپل او د نبی له سلام ملګرو د مکی مکرمه پشان افضل زه د ابي زمزم پشان افضل اوبو د صفا مروه پشان مقدس مقامات د خپل دین د حفاظت د لپاره قرباني کړلو پرې خودلو ابد الاباد د لپاره ته چې مسلمان ته همیشه دا سبق ور یادي چې ستا دین دا قرباني غواړي دا په سړه سینه مخ کې نه بغیر قرباني دا مخ کې نه. یو حکمت پکې وته دا بیان شو. دویم حکمت دی کې دا بیان شو چې د هجرت نه به شروع کو چې د هجرت نه پس الله د کفر ملا ما تکړه او د اسلام ترقی شروع شو او څومره موده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سخت تیرې کړې وي صحابه او سخت برداشت کړې وي دا هغه سخت ثمرات راټوکېدل شروع شو او د اسلام شمع روخانه کېدل شروع شو. نو وی چې د دینه به شروع په دې باندې بیا د ټولو اتفاق راغی چې بالکل د هجرت نه به شروع بیا د کم تاریخ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړو مدینه منوره ته د اغینه د دې کال ابتدا واچو او دام د عثمان رضی الله عنه راو بیا دا خبره چلی دا چې اوس به اچو د سنه به اچو هجرت کال خو بزه د هجرت تشمارو دا میاشت چې کومه د مخ کې ندیم دا میاشت به اوس میاش به کوم شروع کو چا ورته وی چې رمضان به شروع کو ځکه چې ډیره افضل میاشت ده د ټولو میاشتو سردار ده. چا ول د شوال رای ورکوله د عثمان رضی الله عنه رای د محرم وا او د محرم نه شروع کو او دې کې نورم ډېر حکمتونو د زکات د وصولې ترتیب سره او بل دې کې ډېر کارنامې شوی تیرو نبیانو سره مخکې چې کوم نبیان تیر شوی او دا د اشهر حرم هغه سلور میاشتې چې کوي دي هغه کې اوله میاشت نو د هغه ترتیب سره د دینه شروع لکه داسې شاده پسې دا دوه مخ کې دي د ذی قعده ذی الحج محرم خو دی وی چې اول حکمت دی کې را نازل شوی محترم والي خجی د دینه شروع واچولا خو اوس دلته ما تاسو شروع کې مو چې اسلامی تاریخ یاد ساتل دا فرض کفایه ده کو دا چرته سوګدا سي په مقدس مکه پاتې نشو چې اسلامی تاریخ نو خبري نو ټول امت ګناګار
نو اوس زمونږ خپل نوی نسل ته نظر واچو بچی نه تاسو کا انګریزي 12 میاشتې درته پر کې وای اسلامي کال اسلامي میاشت تاریخ به ځدم نه ډیرو ته دا پدم نه لګي چې دا کوم میاشت دا ډیره د افسوس خبره ده د مسلمان د پاره د مسلمان د غیرت د ایمانی غیرت خلاف خبره ده د 12 میاشت نمونه د اسلامي میاشت نمونه نه ورځي چې تاسو او نو ورته دا پته چې دا کوم څه اوس دا پته چې 2022 دی خدا پته ورته نه چې 1444 تدین نه خبر دا ډېر خطرناک خبر نو زه یا خپل تعلیمونو کې اسکولی تعلیم کې دا شامل شي یا کني کور سره دا ترتیب شروع کی خپل بچی د دینه خبري چې یاره دمغه اسلامي کال دا دی اوس دا تاریخ ته د میاش روانه ده د دې اصل دا ترتیب او دا د میاشتو نمونه دي په دې کال کې بیا سلور میاشت محرم محترم دي سلور میاشت ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله دا الله پانس د الله کتاب کې 12 میاشت دي هغه 12 کې منها 4 حرم په دې 12 کې بیا سلور محترم دي دا سلور داسې محترم دي چې د دې به کافرانو لحاظ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې به کافرانو د دې میاشتو قدر کو خیال به ساته دې میاشت کې به جنگ جګړه نه کوله قتل او قتال به نه کو ولې چې دا د مخکې نبیانو نه روانه ده اور بعضی کسان د دې میاشت احترام د دې وجه نه کوي چې یره د حسین رضی الله عنه په کې شهید شوی دی نو هغه یو هستی ده هغه په دې میاشت کې شهید شو خاص کر په لسم د محرم شهید شو نو دا الله اتفاقا د حسین شهادت دل دراوسته ګینه د دې میاشت د احترام هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت او پیدایش نمخ کې شوی د ابراهیم علیہ السلام د دور نه دار روانه نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل چې يهود د محرم د لسم روزه نسی او دا محرم د لسم د روزه دا د مخکنه په دې مسلمانانو فرض و د رمضان روزي چې نه فرض شوی نو دا لسم د محرم دا فرض و بیا الله جل شانه چې د رمضان روزي فرض کړي نو دا سنت پاتې شو دا لسم د محرم خو چې صحابه کله هجرت کو مدینه ته رالل مدینه منوره کې يهودا اوسېدل يهودوم دا روزن ویله نو صحابو نبی علیہ السلام له خبر ورکو نبی علیہ السلام تاسو کو اخر تاسو دا روزه ولې نسې لسم د محرم اغه ورته به موږ ځکه نسو چې په دیر وس باندې موسی علیہ السلام لا الله جل شانه په سمندر کې لار ورکړو او فرعون په سمندر کې غرق کړو بن اسرائیل د فرعون دا ظلم نخلاص کړو نو نبی علیہ السلام ورته وی ځه خو بیا موږ د تاسو نه زیات د دې مستحق مونږ یو چې دا د نسو اهتمام سره خو بیا نبی رسول الله صحابو ته وی چې دې ځل خو خیر مونږ اوس لسمن ویلې دا آینده کال کو جم دیو د مسلم شریف حدیث دی نو د لسم سره نه هم نسو چې زمونږ د يهودو مشابهت را نشي مونږ په شکل صورت کې مشابهت کو پجامه کې مشابهت کو په چغي ولاړه خوراک کوي مونږ په ولاړه خوراک کو په غوي پینټ ځان له اوس لیدل د مونږ ځان له پرتو ګشته دا ځوانان به تاسو لیدلی ډېر بم لیدلی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیک کار کې دغه د مشابهت نه منه فرمایله په نیک کار کې وی مونږ بدونی سو چې يهود سره زموږ متشابهت پاتې نشي مونږ به را روان کله اوسم علما وي څوک چې د عاشورې د روزه نسی نو ودا ودونی سي نه هم بم نسی ولا سم بم نسی زما خیال ګل نه راضي چې د توار د یکم حساب نو دا نه هم او حدیث کې د ډېر فضیلت راغلی دی د مسلم شریف حدیث دی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په نس باندې د رمضان د روزو نه پس د الله محرم میاشت کومه ده د محرم د روزه چې کومه ده وی دا الله ته د نور روزو نه افضل ده د رمضان نه علاوه چې څومره روزي دي وی پاره کې الله ته د ټول افضل د خوخه روزه د محرم ده او په منځونو کې د فرض مون نه پس ورته د تهجد منځ خوخت دي دا د حدیث جملې دي د مسلم شریف حدیث دي نو د دې روزي انتهایی فضیلتونه راغلي دي البته د خاص کر د دې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تاسو ته د دې غټ اختر نمخ کې عرض کړو دا حدیث
چې د غټ د عرفه روزه دیونه ولا یو کال مخکې یو کال وروسته ګناهونه معاف کوي. او هغه وخت مم دا ویلو چې د لسم د محرم دیونه ولا نو صرف د یو کال تیر شوی ګناه معاف کړي کیږي. د یو کال تیر شوی نو د محرم روزه سره د یو کال تیر شوی ګناه معاف کیږي. خدا صغیره ګناه معاف کیږي. کبیره ګناه د لپاره توبه شرط تا او د حقوق العباد د لپاره معافي شرط تا. حقوق العباد به په توبه نه معاف کیږي. یا چې هغه بنده خوشاله شي په خپل د سره د معاف کی ته د معافي نه غوښته وغوي زه بخله مې ده خبر شي چې دا چل را سره کړی دی وای چې بس بخله مې ده نو دغه کاس معاف دي ورنه دا نه معاف کیږي. بل یو روایت کې دی د بیهقی روایت هم دی او عبد البر د موطا امام مالک په شرح کې لیکل دي وی چا چې په دې ورځ باندې یعنی د لسم د محرم باندې په خپل اهل او عیال باندې وسعت کو الله رب العزت په پورا کال په باندې وسعت کی پځې د دې چې تلاره د شربت یو برو باسي د دې پځې په پیسو باندې خپل کور خپل بچو لسي اوس خپل کور خپل دغه ذکر حدیث کې نشته دغه ذکر حدیث کې نشته چې لارو کوسو د وی حسین شهید شو تګي نو بس خلکو لوبور کنه دغه تند به ختم شي. او په دغه کې د آیات چې ما تاسو ته وی کنه فلا تظلمو دې کوم دالی کلی دي چې تاسو په ځانونو ظلم مکوئ. فلا تظلموا انفسکم په ځانونو ظلم سره تفسیرونه لیکل یو خدای دی چې ګناه مکوئ او بل دا ده چې د محرم کې ځان په مشقت کې ماچوي ځان په مشقت کې نو مفسرین لیکي دا ځان والو ټکول چې کوم دي وی دا بخی د اسلام خلاف دی او زمونږ اسلام کې ماتم نشتا خفغان نشتا په شهید باندې خوشحالي ده په شهید باندې خوشحالي ده. شهادت خو مرتبه ده شهادت خود مسلمان د پاره زیر دي سرپروي ده الله دې موږ ټول درا نصیب کی. او بل دا ده چې به د کم کسړه کې د شهادت شوق نه دی مړ شو دی منافق مړ دی نو ته څنګه بیا په شهید ماتم. خیر ضروری خبره پکې ده چې دې میاشتو کې الله جل شانه دا سلور محترمه ګرځولې دي بیا پکې محرم لا نورم افضلیت ورکړې دي بیا پکې لسم د محرم دا ټولو نه زیات افضلیت ورکړې شوې دي او لسم محرم کې د موسی علیه السلام د نجات او د دین علاوه نورم پکې روایت دي خدایي سند کمزور او وخم کم دي نو د دې وجنه به پریږدو. البته دا به و چې د محرم معنی څه ده دا محرم الحرام دا کوم میاشت چې دا کوم نه چې د اسلامی تاریخ شروع کیږي نو د محرم معنی د احترام والا هغه شی کوم نه چې عزت ورکړي شوی وي محترم معزز ګرځولي شوی وي د عظمت والا نو دې میاشت محرم الحرام ځکه وای چې د الله رب العزت عزت ورکړي دي احترام یې ورکړي دي. اور بل دا قبرونو لتک په داسې ورځ په لسم د محرم دا رسمي خبرې دي د دې داسې روایت نشته یا وی چې په دې ورځ چا علم بل بیماری کې بنا نو داسې قسمه چې څومره خبرې ضروری وي او سند سره سوي ما کوشش وکړ الحمدلله هغه مې ټول بیان کړي او دا دې ورځ باندې د وسعت د خبره مې چوکړه نو دې کې د خپل طریقه دی چې سړی په کور کې بال بچ باندې روزه ونیسي نو د روزي ثواب به ثواب وشي او جماعت دی والله خو پورو پروګرام نو دوه خبره به دغه کې راشي. نو الله جل شانه دې مونږ صحیح طریقې سره د جون تیرولو توفیق راکړي او ټول مشکلات تر آسان